بچي په دې په اسانه رالویږي. یو سړی خواري وکړي د یو کال نه واله د میاشتې نه واله د ورځې نه واله 18 کال یو سړی خواري وکړي هغه دغه شانتې په یو سترګو په رپ کې په وینو کې سور راوړي دا هغه مور په لبه سد وري د پلار په زړه تاسو سوچ کې داسې راتلو چې زما د ځوان زوی د ښکلی ځوان زوی دا به هم دې به مې چاودنه کې څنګه خبر شوي چا نه خبر شوي چا دله سوال جواب نو خبر شوي جي دا خو د ماکشي دا په هسپتال کې ډېر زیات زخمیان دي نو زه په خپله د وینې په دغه باندې تم چې یاره چاته به د وینې ضرورت زه به وینه ورکړم ما بېګا زه راته قسم خوړی شم چې ما بېګا په خپله دا سترګې داسې نه دي کړي ولي الله زما د مخې نه دی خوښ شوی دا زما ورور دی د پرون نه پلی څه ده په اوبو روژه نه ده ماته کړي مور یې په خپله د اوبو ګوټ نه دی کړی چې بېګا موږ په هسپتال کې واورېدو د ناسیان ډاکټرانو نه چې یاره په دوو بسم الله الرحمن الرحیم قدرمنو پښتنو زه د سوات د کابل یو دویم کور کې موجودی ما لکه په کابل یو کور نه ده یو محله نه ده بلکې هره کوڅه د دې بمي چاودنه چې دا پرون کومه سانحه پیښه شوې ده دا زمونږ د کابل یو ښایسته ښکلې سیمه دا تاسو ما سره دا ګوري د حجرې مخې له دا خلک دیو سره په تعزیت کې موجود دي او صرف دغه یو وینا کوي چې لکه مونږ امن غواړو د بده مرګه چې لکه زه بازار ته د خپلې د سودا لپاره د کور د ضرورت د شیزونو لپاره ځمه او د اخوانه د بل چا په اوږو باندې راځمه دا ما سره یو کورنۍ ولاړ ده چې ډېر ښکلی ماشوم 18 کالو ولی الله نومیږي چې هم د دې دماغي ښکار شوی دی ما سره والد صاحب موجود دی دا نور رشتہ داران موجود دي دا ډېر زیات غمجن دي خو زه دیو سره بیا هم یو کوشش کوم صرف د دې پښتنو د اواز د سیمه د اواز اوچتوم د دې غرض د دې مقصد لپاره چې لکه مونږه اوبو نیو راوړي دا ټول خلک خپل مهنت کوي خپل مزدوري کوي او د بده مرګ راشي چې لکه مونږه د داسې سانحاتو ښکار شو چې هیڅ نشو ویلی دیو سره به خبرې کوو چې ولی الله څنګه د دې دمې بم دماکي ښکار شو السلام علیکم رو سلام څنګه درته د خپل زوی پته ولګېده چې داسې د بم دماکه کې که نه داسې اواز دغه ځای پورې اورېدلی موږ په دلته نږدې کار کوو موږ اواز واورېدو دلته مازدیګر مونځ وکړو دلته بیا جنازه وه جنازه یې وکړه د جومات د قاري صاحب سره بیا چوک ته ووتو بس چوک ته چې لاړو بس په هغه ساعت کې دماکه وشوه او پکې ولګېد هر سړی دا کوشش کوي چې لکه هر سړی د دې ځای نه منډه والا وتو تښتېدو دغه یو اطلاع وه چې لکه یو دماکه وشوه خلکو وایي چې لکه بل هم کېدي آیا ستاسو سوچ کې داسې راتلو چې زما دا ځوان زوی دا ښکلی ځوان زوی دا به هم دې بمي چاودنه کې څنګه خبر شوي چا نه خبر شوي چا دله سوال جواب نو خبر شوي جي دا خو ما سره راشه الله تعالی صبر درکړي او حوصله به کوو او مونږ همیشه مونږ پښتانه دغه ښکار کیږو الله دې تعالی صبر درکړي دا چا سره شاته چې کوم ولاړ دي دا هم د دې حوصلې لپاره ولاړ دي د دې هر څوک د دې مذمت کوي لکه زه د پېښور د سیمې نه راغلی یم صرف د دې دپاره راغلی یم چې لکه دا اواز اوچت کړم زما ورور سوی ورور تاسو خو په هغه موقع کې موجود وئ د ماکي ځای کې موجود وئ دا جړاګانې لکه دا به مونږ کوم کور یو جنازه راوچتو دې نه مخکې زه دلته لاندې راغلی وم ډاکټر معاش دې کور ته راغلی وم هلته مې یو داسې غم و چې پرون نه بله ورځ سبا نه بله ورځ پکې خوشحالي پکې راتله سم لیدلي وو پرونی دغه کې پرونی خو ډېر سخت حالات ډېر زیات سخت حالات موږ د حالات ولیدل لکه موږ دا کم مړي ولیدل کم دغه ولیدل خدای شته لکه موږ په خپل ځای ډېر کوشش کوو هېڅ پکې هم نه ټول خلک دغه شان پراته او ډېر ناڅاپه حالت واقعیت ولی الله باره کې څنګه وایي لکه دا خو ډېره غمجنه کورنۍ ده ډېره خاموشه لکه دا به صرف دا ووایي چې لکه دا ما سره ولې دا وشو ته د هر دا به سبا چې کله ځان له شي د سره خو لا ما د هغه کیفیت هم نه دی دغه کړی چې لکه دی اوس هم په ژړا کې دی د یقین د په کور کې به هم ډېر بدحالي د مورکۍ د خویندو د نورو وروڼو ډاکټر صاحب څه وایي تاسو دا زموږ حالات ښه شوي مو سواد ښه شوی مو ولي الله زما وراره دی دا مې رور دی دا مې مشر رور دی موږ خو خپله محنت خواري کوو د میسنۍ ګلکارۍ کار کوو سهار ځو مازدیګر راځو هم په دغه ورځ باندې موږ کارونو له تلو چې راغلو موږ ته خو دا پته نه وه چې الله به روغ راځي او روغ به ځي او شهید به کور ته راځي چوک ته وتې دغه تو چې تاسو ته کومه واقعه بیان کړم موږ بیا د خلکو د خولې نه خبر شوي یو
چې په هسپتال کې دی او د ولي الله راته هم پوره پته نه وه، خو موږ په یو غرض د نیکنیتۍ تو چې یاره چاته به د وینې ضرورت یې لاړ به شو، په ذات خود زما دا اراده وه. وې د ما کشي ده په هسپتال کې ډېر زیات زخمیان دي، نو زه په خپله د وینې په دغه باندې تم چې یاره چاته به د وینې ضرورت یې زه به وینه ورکړم. خو دلته د محلې کسانو ته حالانکې پته وه موږ ته نه وه، نو هغوی چې هسپتال بند دی څوک نه کړي. بهرحال موږ خپل کوشش وکړو چې لاړو ولي الله په ونې کې سور لطفت مونږ خو دې له دا بچي په دې په اسانه رالویږي. یو سړی خواري وکړي د یو کال نه واله د میاشتې نه واله د ورځې نه واله 18 کال یو سړی خواري وکړي، هغه دغه شانتې په یو سترګو په رب کې په وینو کې سور راوړي، دا هغه مور په زړه به څه توري د پلار په زړه به څه تورېږي. زمونږ د زړه غوښې وې. ما بېګا زه راته قسم خوړی شم چې ما بېګا په خپله دا سترګې داسې نه دي کړي. ولي الله زما د مخې نه نه دی خوښ شوی. دا زما ورور دی، د پرون نه پرۍ څه ده په اوبو روژه نه ده ماته کړې، مور یې په خپله د اوبو ګوټ نه دی کړی، بېګا مونږ په 1 بجه هسپتال ته بولي ده. نو دا بچي خلک دې له رالویې چې دا به دغه شان د ماکوخ کار شي. زمونږ په دې وطن کې به آخر دا امن کله راځي؟ د امن دپاره یو سړی دی ده ته امن نه میلاږي، نو آخر موږ ته دې هم ریاست یو لاره وښایي چې ستاسو دغه لار د په هغې باندې ځئ. ډاکټر صاحب زمونږ دا کتونکي دا ویډیو هم ګوري، دا خلک هم موجود دي. اوس وخت کې لکه مونږ هر سړي په ژبه باندې ما ډېرو سره خلکو سره خبرې وکړې، امن غواړو امن غواړو. لکه دا امن به څنګه به راځي؟ څه داسې تجاویز راشي چې لکه مونږ دا ځمکه پرېږدو اسمان ته لاړ شو؟ لکه زما خو هېڅ ګناه هم نه وي که نه، سپینه جوړه واچوم او دس وکړم، جومات کې رب ته سجده ولګوم او راوځم او د خپلو ګناهونو معافي وغواړم. هغه معافي داسې وي چې لکه زه به د بده مرګه لاړ شم، په هزار کې به بیا چې دی لکه داسې دغه ښکار شم چې نه به زما وینه ښکاري، نه به زما لاس وي، نه به زما سر وي. یقینا چې دا چا د ځانمرګي برید کړی دا به هم د چا زوی وي. لکه څنګه یو انسان راځي؟ چې د انسان هم کېدی شي، ځکه چې بېګا موږ په هسپتال کې واورېدو د ناسیان ډاکټرانو نه چې یاره په 2 شاپرو کې داسې غوښې راغلي دي لکه د ساورو غوښې، د چا خپه، د چا لاس، د چا سر، د چا د وجود پوستکي ډي ان اې دپاره به هغه بیا وړی کېږي چې دا د دې سړي خپله د لاس دی. دا آخر زموږ دا وطن دی، زموږ د وطن د اوسېدو دا یو طریقه ده. مونږ خو په خپله به د امن پسې مونږ د 10 15 20 کاله دا منډې ووهلې چې امن به راشي امن به راشي. روزانه دا دهشتګردي ده او دا خدای خبر چې دا ناصر به په څه باندې ختمېږي. مونږ په خپله حیران یو. کډې مونږ وکړې، 1 پیره وکړې، 2 پیره وکړې، 3 پیره وکړې، کورونه زمونږ وران شو. تاسو تپوس کولی شئ زمونږ دا کور پکې سوی دی. دلته هر یو دویم کور هر یو دریم کور چې دی نو د دې دهشتګردۍ ښکار شوی دی. د هغې باوجود زمونږ سره دا لبې کېږي. نو هغه خالق ته دا سوال کوو چې خدای پاکه مونږ ته د امن دا مه خوښېږه، امن څنګه دی؟ قدرمند پښتنو دا کورنۍ تاسو واورېده او زه کوشش کوم د یو بل مشر سره هم خبرو کوشش کوم. کاکا څه وایي د ولی الله باره کې؟ پرون دلته و موجود و، ستاسو په چم ګمنډ کې په خوا کې ګرځېدو د سره، نن نشته دی، تورو خاورو ته تللی دی. یقینا په کور کې به هم ډېر خفګان وي. زموږ د کتونکو ته چې ولې مونږ داسې د بدو ښکار کېږو؟ اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. ولی الله زموږ د محلې یو ګلو او ډېر خوش اخلاقه، الان کې د دې محلې دا ټول خلک په ډېر زیات مین او ډېر محنت کش انسان و. خپلې مزدورۍ له تللی و، د مزدورۍ نه چې راغی او د بل جنازې له لاړ، خو واپس بیا د خپلې جنازې په انتظار باندې راغی او خپله جنازه وشوه. زموږ حکومت ته او د ټولې دنیا د خلکو ته خلاص دی چې د امن موږ ته وښایي چې په دې نوره دنیا کې امن دی چې زموږ سره امن ولې نشته. کاکا ماشاءالله تاسو سپینګیري یې. هغه سخت حالات چې کله د سوات نه نقل مکاني کېده، هغه اوازونه به کېده چې دا چوک به د نورو خلکو په ګرفت کې و. هغه ورځې مله تېرې کې تیارې لاړې، رڼاګانې راغې، دمه د بده مرګه بیا یو داسې یو واقعه راپېښه شوه چې مونږ تاسو بیا په غم کې ککړ کړو. څه مطالبه لرئ زموږ د دې حکومت چارواکو نه؟ نن د صوبې وزیر اعلی هم راغلی و، هسپتال ته هم راغلی و، دوره هم کړې وه. څه وایي د هغې په باره کې؟ نو د وزیر اعلی په باره کې خو موږ ځکه څه نه شو ویلی. که هغوی غواړي نو امن راوستی شي، ځکه چې هغه زموږ د دې صوبې بادشاه دی. که هغه وغواړي نو امن راوستی هم شي، او که هغوی نه غواړي نو بیا نه شي راوستی. نور ټول خلک د دې دنیا خلک په دې خبرو باندې پوهه دی چې جسدګردي څنګه راځي دې وطن ته او څنګه ترې ورکېږي. په هغې باندې دا ادارو والا زموږ د عوامو خلکو نه ډېر ښه پوهه دی، خو چې هغوی کوي نو ختمولی شي. قدرمندو پښتنو دا کورنۍ تاسو واورېده، د دې نه علاوه 2 تنه 3 کورنۍ نورې هغه متاثرې، هغه موقع چې په کوم ځای کې پرون ځانمرګي برید شوی و هغه هم تاسو هلته هغه خلک واورېده. یقینا دا سیمه دا د سوات دا د ترهاګرۍ د نن نه 20 کاله مخکې متاثره شوې وه.
ډیر کوششونه شوي او د خلکو ډیر زیاتې قربانیانې ورکړې وي زمونږ ډېرې ښه کورنۍ تاسو د ډاکټر صاحب ادرنې جوړې خبرې هم واورېدې سوال صرف دا راوچتېږي د هر سړي د دې ځای د خلکو دغه یو سوال دی چې مطلب امن به څنګه راځو مونږ که یو بوټی هم کرو د دې نیت باندې په دې سوچ باندې چې دا به ماته سوری راکوي دا به غټېږي دا به زما باغ زرغونی دا هم انسانیت سره یو مینه لري یو خوږوالی لري هغه ماشوم چې مطلب هغه په کور کې را پیدا شي مونږ ول ډیر خوشاله شو دا هغه په پیدایش باندې مونږ مټیانې تقسیم کوو حقیقت وکړو بیا هغه را ښکلی شي ځوان شي دیندار شي عالم شي جاب ته لاړ شي خو چې هغه پلار چې لکه هغه دا سوچ وي چې زه به په دې زوی باندې سبق ویم دا به سبا زما ملاتړ ودرېږي د بده مرګه د داسې بدو ښکار شي چې دا کومه سانحه شوې ده یو کور نه دی چې لکه زه تاسو ته ووایم چې په هغې کې غم دی په هر کور کې غم دی مونږ هم د رب نه هم دا دعا کوو چې خدای دې امن راولي او زمونږ چې دا کم د ملک دا چارواکي دي اعلی چارواکي که زمونږ د ملک صدر مملکت دی که وزیر اعظم دی که هر هغه دغه دی چې زمونږ د دې ملک د دې صوبې سره تعلق ساتي او هغې دپاره هغه عملي اقدامات اوچت کړي چې هغې سره زما او ستا په کور کې په محلې کې امن راشي ستاسو ټایم راکولو ډېره مهرباني زه بیا هم تاسو سره تعزیت کوم الله هم خوشحاله و آباد قدردان